ریلیف محکمه چې کوم دا ریلیف ډپارټمنټ د دې په مردان کې بنیادی کردار څه دی او د دایره کار څه دی منډیټ بیسیکلی څه نه اصل دا ریلیف ډپارټمنټ صرف ریلیف ډپارټمنټ نه ده، دا ریلیف اینڈ هیومن رائټس ډپارټمنټ دی چې په دې کې مونږه انساني حقوق هم ډسکس کوو او د خلکو چې کوم داسې ناګهاني آفتونه سیلاب زلزلې یا داسې څه اچانک وشي نو هغې دپاره مونږه د بچاو او بیا د هغوی کمپنسیشن مختلف مرحلو سره د هغوی مدد کوو. نو په هغې کې به زه تاسو ته ووایم چې زمونږ چې کوم ډومین ده دا مین مونږه پروونشل کې د دې دا ریلیف سیسټم ټول پروونشل ډیزاسټر منیجمنٹ یونټ اتھارټي ده چې ایم ایس سره بیا هغه ریلیف ډپارټمنټ او بیا مخکې پروونشل ګورنمنټ چیف سیکرټري چیف منسټر د دې ټول دا چین دی. نو په دې کې مونږه چې کله داسې ناګهاني آفت راشي که هغه چېرته تیز باران وي، سیلاب وي، داسې نور ایمرجنسي وي نو مونږه په هغې کې بیا زمونږ تحصیل آفیسز کې زمونږ چې کوم اے سی صاحبان دي نو هغې سره بیا لاندې چې کومه ایډمنسټریټیو ډانچه ده نو مونږ هغې سره په لیزان کړو چې کوم ځای کې داسې واقعه وشي نو فوراً د هغې مخکې یو مونږه ډیلی سچویشن رپورټ جنریټ شي. هغه مونږ ګورو که هغه علاقې پټواري نو آی جنریټ کي او مونږ ته انټیمیټ شي که هغه نه وي داسې یو د روډ د لارې حادثه یو ریسکیو 1122 هغې ته ورسي فرسټ یا هغوی رسي یا پولیس ته انفارم کیږي نو دا 3-4 سورسز دي چې په دې باندې مونږ فرسټ انفارمیشن اخلو. یا خو مونږ ته ریونیو طرف نه تھرو اے سیز تحصیلدار انفارمیشن ملاو شي یا مونږ ته ریسکیو 1122 په تھرو انفارمیشن ملاو شي یا متعلقه تانې په تھرو مونږ ته انفارمیشن ملاو شي چې دا واقعه وشوه. بیا مونږ ګورو چې هغه واقعه زمونږ د پی ډي ایم ای خپل چې کوم کمپنسیشن رولز ریګولیشن دي نو هغې مطابق بیا هغې کې مونږ ډیل کوو خو فرسټ اف آل مونږ هغې کې یو ډي ایس آر بیا ایشو کوو د هغې ورځو کې چې یاره دا واقعه وشوه په دې کې دا نقصان شوی دی نو هغې نقصان کې بیا که کور پرېوتی نور داسې څه ډیمیج وي یا ډیت شوی وي یا زخمی وي یو کس انجرډ شوی وي نو قانون مطابق بیا هغې کې مونږه یو کیس انیشیټ کو اے سی نه بیا ډي سی ته او ډي سی صاحب ته بیا مونږ یو کمیټي ده ډي ډي ایم یو هغې نه اپروو کو بیا مونږ پیسې وغواړو هغوی ته ورسوو. نو دا زمونږ دغه سایډ باندې ریلیف ده.